شهوات چې هغه مقابله کې عفت دی چې موږ کوشش به دغه وي خو هغه لمونځ دی خو هغه روژه دی خو هغه تسبیح الوصل دی خو بل یو ذکر دی هغه صرف دې دپاره دی چې دا نفس روم شي شهوات نه عفت طرف ته روشي شهوات نه عفت طرف ته روشي ای شهوات نقصان څه دی بیا اشاره به ورته کوم دغه ذکر داسې سترګې وغړوئ حضرت یوسف علیه السلام دا روایت باز ذکر کوم دا روایت دی رب عزیز ډېر داسې عزتمن خالق و عزتمنو خونو کې پیدا شوي و اذل هغه ذلیل شو نفس واچنه نفس ذلیل کړله و ډېر ذلیل کسان و خاندان یې شو نه پېژندلو خو نفس یې کله روم کو هغه خدای عزتمن کړل همدا ملکه وه ده زلیخا خو نفس کله په زورور شولو څومره ذلیله شوله 11 یا 14 دروازې قرآن کې نامې نه دي ذکر شوي خو تاریخو کې شته چې 11 یا 14 دروازې بند کې لباس یې لرې کړلو حضرت یوسف علیه السلام ته ګناه دعوت ورکړل یوسف علیه السلام مخ ونه وړولو البته نورو تفسیرونو کې شته چې نعوذ بالله من ذلک چې یوسف علیه السلام علیه لباس وسره خدا شنت دی هغه مخ ونه وړولو مخ یې وړولو اوس یې خدای ته ځان حواله کړو چې خدایا نفس نه زورور نشو کې ته مونږ رحم وکړه ته مو زلیخا نه وساته 11 یا 14 هغه بند دروازې خدای ورته خلاصې کړلې دا د یوسف علیه السلام عزت هغه د زلیخا ذلت څه کله هغه اخري دروازه خلاصه شوه دیسټه طرفه لاس ورشولو خطې پوش کول څه وشو کولو فورا زلیخا څه کله شوهر ولیدلو غږ یې وکړو چې د دې موته یې ګناه اراده کړې وه یعنې یو هغه ګناه شوه یو پاسه تهمت شو نو ګواهۍ زنګوی نه وشوله چې که خط مخکې نشو کېدلی دی نو بیا یوسف ګرم دی که خط څټه طرف نشو کېدلی دی نو زلیخا ګرم نغې ایوې ګناه هغه زلیخا څومره ذلیله کړله نه ځکه یې چې د هغه شهوات که مو مهار ویر کو مقام ویر کړله افسار مو لاس کې ویر کړله ای نفس هرې خبرې ته مو غوږ صرف دې دپاره څه خواندې دی لذت دی بیا دا انسان ذلیله کوي عزیز به وي عزتمنې خو نیسه به تعلق وي خاندان بیا ډېر عزتمند وي خو د نفس د شهوات واجنې پیشه کوي ذلیل یا کوي رسوا یا کوي شرمنده یا کوي خصوصا تاسې وخت نن سبا سوشل میډیا دی زه ډېرو ځایو کې یم چې که څه خدای دنې رحم کوي خو سوشل میډیا دنې نه کوي که هر څه ګناه زوروره شي که نه یو وارې خو د هغې بندګانو دغ شي ته انسان سوچ وي چې خدا نخواسته که یو تصویر لاړل څه حالات جوړوي څومره غوړ وړ کسان دغه ملک کې لاړل کوم حد ته ورسېدل چېرته یې ورسوله کال مخکې یا یو نیم کال مخکې هغه مفتي چې کوم ما ته نه منه رسي نه یو هغه عبدالقوي نه علاوه بل یو څه کوم و چې هغه کومې یوې ګناه سره روبرو شولو که څه سوچ ورته کوي دې خبرې ته ځنه وخت کې څه داسې تصویر وکړو که نه ما هغه ټایم کې به سجده وکړو چې خدای ما وساتي دا نفس څه کوم هغه سره هغه تو ساتي څه پرې د خللو داسې انسان شرموي انسان ذلیل کوي انسان رسوا کوي انسان شرمنده کوي نو دغه یو نفس ایوه دغه مرتبه ده خدا اعلی انسان نفس اماره جوړېږي چې انسان شهوات ته مقاوم کړي